الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه 99 نوالا فلما دخلوا على يوسف کلچ دوی داخل شو یوسف علیہ السلام باندې آوائلے ابوے درانیز دیکھل زانتا مور پلاس پل وقالا ویوی اگوی تو ادخلوا مصر داخل شئی مصر تا انشاءاللہ کخو خید اللہ تعالی آمینین پا امن باندے حفاظت باندے جدے کائرو ایئرپورٹ چې جهاز نه کوشي او سالون ته ځي جهاز نه کوشي او بیا سالون ته ځنه تا انټرنس باندې لیکلي ادخلوا مصر ان شاء الله امنين دا آیت لیکل ورفع بوي اپورته کل مور پلار پر غلال غشي تختا قیدو کس بلادی که مرتی و شای ولکبیل و مزدلال که مستقل اسلام دقیق جلات شراغي أغدادية في الآسفة من الدستور فتلاجب واحد ترى السجود ده بيتسميه وكتب شو ترى غالي واحد هذا ملاصق نني ولا استثناء المرسل خلاص شديد ولا ما يحتاج به فغنم ده حتى لازم ده غدا ده تتعيد له خطر ده حسب ده يسيري ده كسيدي ورفع بوي على الغرش أپورت اکرل مور پلار پلاد الغرش تختا وخروا له سجدا اپری وتلدو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته سجده کوونکی نو دا غلطه مسله ولیکي چې سجده دوه قسمه ده یو سجده تعظیمی یو سجده د عبادت کلیکلمه ده نو هر چې سجده تعظیمی ده د پیغمبر علیہ السلام د شریعت نه وړاندې جایز و پیغمبر علیہ السلام شریعت نه وړاندې جائز و پیغمبر علیہ السلام شریعت کی سجدہ تعظیمی دا هم ناجائز شوا صحیح شوا ہر چی سجدہ دا عبادت تا دا خود آدم علیہ السلام زمان میں روا تا قیامت پر ناروا دا سوائے دا اللہ نے بلچا تا نکی دا عبادت سجدہ سوائے دا اللہ نے صحیح شوا دا یو مسئلہ اس دا سجدہ تعظیمی ناجائز شوا کم زائنا نما حدیث تاستویلو کلی کلمون چی حضور علیہ السلام سر صحابہ روانو یو قبیلی خپل سردار ته سجده کولی سردار ته چې څوک برابر سردار ته وړاندې سجده وکړه نو صحابه عرض وکړه د الله پیغمبره ک تعظیم دای چې ورکوټه بدوی ته سجده کوي فانت احق ان يسجد لك تبیا زیات حقدار چې ته سجده وشي نو پیغمبر علیہ السلام جواب ورکړ وی لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد کما چر چاته دا اجازت ورکول انسان ته چې انسان ته سجده کول شي لامرت النساء يسجدن لازواجهن ما بخشلو ته حکم کړو چې خپل مړونو ته سجده کوي خپل مړونو ته حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه دا تصور زما دین کې نشته دا یو درېمه خبره چې حضور علیه السلام په دغه موقع یو دعا وکړه چې اللهم لا تجعل قبري وثنا خدای زما د قبر نه بت م جوړې نو بت ته وایي چې خلک ور سجدي کوي زما د قبر نه بت م جوړې نو دعا خدای داسې قبول کړی دا چې تاسو کې کېدې هم نشي دا بل خبره او بل خبره چې دا جنازه مړی باندې جنازه ته لیکل جنازه حکمت نه حکمت مونږ نه لیکل حکمت د جنازه دو شیونه دي پنځه امام سے یو سفارش ته شفاعت ته تا شفاعت وای ها سفارش شفاعت ته د مړی د پاره او دویم احترام د مسلمان مړی د پاره دا څه دی احترام دی دا مطلب د امام صاحب دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې جنازه دا صرف شفاعت ته د مړي د پاره
صحیح. لہذا هغه په شهید باندې جنازه نه کوي. میدان جهاد کې څوک شهید شي شافعي سے په جنازه نه کوي. هغه وایي د شفاعت زمونږ ته محتاج نه دی، ځکه د مرتبه زمونږ نه بالا ده. د مرتبه ځکه شفاعت خو همیشه بالا سړی کوي د لاندې سړي لپاره. صحیح. هر چې شهید دی امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي د مرتبه خو زمونږ نه بالا ده، نو موږ د لپاره خدای ته سری پېښ کوو. صحیح. نو لہذا هغه په شهید باندې جنازه نه کوي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې شفاعت د جنازې یو حکمت دی، خو دویم حکمت د احترام، او دا شهید دومره لوی سړی دی چې زیات احترام مستحق دی. امام صاحب وایي هغه زیات احترام مستحق دی، نو دا جنازه هغه باندې سره لپاره کیږي احترام لپاره. ها دا څه شي نه غسل نه کوي. دا یو خبره. بل خبره شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې جنازه شفاعت ده، لہذا دا ژوندۍ خلق دا د مړي د ډېډ باډي نه به وړاندې روانې جنازې طرف ته. کله جنازې ته دي خلق به وړاندې او ډېډ باډي به رسو را روانې. ځکه هغه وایي چې شفاعت والا خلق همیشه د مجرم نه وړاندې روانې، ځکه شفاعت والا خو لوی جرګې منبري نو مخکې هغه روانې او دا بل سړی ورپسې وروسته د سره ټیټه روانې. صحیح. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې دلته حکمت د ژوندو مد نظر وساته، د ژوندو فائدہ مد نظر وساته، او د ژوندو فائدہ دا ده چې دوی ته مرګ را پیاد شي. فائدہ د ژوندو څه کېده چې مرګ ورته را پیاد شي، او مرګ به تبي را یادېږي چې د مړي دا ډېډ باډي مخکې روانه یو دوی ورپسې وروسته را روانې هغې ته ګوري چې ډېډ باډي مخکې او دوی ورپسې وروسته را روانې او هغې ته ګوري. دا دویمه مسله. درېیمه مسله جنازه کې چې جنازه دا د نظریه ضرورت لاندې جایز شوې ده. سیف الله خان بس نن دنه مفتی جوړو مله پرېږدم. جنازه څنګه جایز شوې ده؟ د نظریه ضرورت لاندې انډر دی ډاکټرین اف نیسیسټي، انډر دی ډاکټرین اف نیسیسټي. ادروایز خو چې مخلوق دی وړاندې پروت دی تور ته وړاندې دا شرک دی چې مخلوق دی مخې ته ژوندی وي او که مړ وي او بوت وي او که پلر وي او کار څه چې وي، خو چې هغې ته دغسې ولاړ دی دا څه شی دی؟ شرک دی. ځکه خو هندو بوت ته ولاړ دی ته ډېډ باډي ته ولاړ دی، فرق درکې سړی. صحیح. هندو چا ته ولاړ دی؟ بوت ته ولاړ. اته څه ته ولاړ دی؟ ته مړي ته ولاړ دی، نو فرق خو پکې نشته. دا خو بالکل الایق دی، دا خو بالکل آل الایق دی، یو شان شی دی، خو د نظریې ضرورت لاندې جایز شوی دی. دا دی ولیکل د څه لاندې جایز شوی دی؟ د نظریې ضرورت لاندې جایز شوی دی. لہذا د نظریې ضرورت لاندې د دې لپاره څه کنډیشنز دي، د جنازې لپاره څه کنډیشنز دي. نمبر اول چې دا مړی به مسلمان وي نو د کافر جنازه نه کېږي. ولیکل. نمبر دویم چې د دې مړي باډي دی بس سویلنګ نه شروع کړي، سویلنګ بھی نه شروع کړي، یعنی پړسېدلې به نه، که پړسېدلې وي بس بیا ورته صرف دعا وکړه، یا جنازه نشته یا څه نشته یا جنازه نشته. اوس چې سروش پاک له دغسې مړی ځاته پروت نه اوس سویلنګ وشي. صحیح. اوس ګوره حکمت پکې سره شریعت جنازه ډراپ کړه، یعنی معنا دا ده چې صرف دعا ورته وکړه. ډېر خلک مه را جمع کوه، ممکن ده چې بیماری سپریډ شي، نه ممکن ده څه وشي ذکر جنازې لپاره خلک را جمع کېږي. لہذا شریعت اسلامي جنازه ډراپ کړه، حکمت پکې راغلی. دا ورته بریکټ کې ولیکه. دا دویم کنډیشن. دریم کنډیشن چې د دې مړي ډېډ باډي به حاضرای، د دې مړي ډېډ باډي به حاضرای جنازې لپاره. ځکه د غیبانه جنازې تصور دا د څلور واړه امامانو په نزد نشته. غیبانه جنازې تصور که مونږ ورکو بیا خو بل څه کار نه کوو، ټول به جنازې کوو. صحیح. ځکه چې نن به حیات راشي، به ننګرهار کې سړی مړ دی، مازدیګر به غیبانه جنازه کوو. دا به د هغې نه نوي فارغ شوي چې نثار احمد به راغلی وي، چې کندهار کې سړی مړ دی، دا غیبانه جنازه کوو. نو نثار احمد ته به لا نوي فارغ شوي چې حاجي غني به راغلی وي، هلته دغه کې ارغنداب کې
زمونږ یو رشتہدار هغه مړ دی دا جنازه وکړو خو بس ټول بدل تر پارکینګ لاټ کې ناست و د مړو جنازه وکړو صحیح صحیح دا ګوره څلور امامان څومره خيار خلک دي هلاک امام فیس کې خپل جنازه او کنه $100 کې خو د فرض جنازه نو زما په خیال او دلته زموږ په دې کمیونټي کې څومره خلک اوسېږي نو درته هو کم از کم په ټوله دنیا کې دی یو 50 پیټه کا ساملېږي د چا پاکستان کې د چا انډیا کې د چا بنگلاديش کې د چا په سعودي عرب کې د چا یو ځای ابي سټډیر کې نو د امام بکار کوي څنګه ها چې 50 چې 50 تلګونی واخلي درځي او کنه اواز نه مو زره خلکو ډرامې جوړ کړې خلک په جنازه کې قبولي په جنازه کې ونافع حدیثه جنازه په خلک تلي چې مرده دې سبا تسپاري دا خلک بناسه د کیسې مثلا دي اجي غني د غریبای زمانہ وا خلکو ځان له بندر راځي په ما د کړي چې ټول هغه ګټو ورکو او ما جاء غلباني وایي چې بوته ولته مړې مثلا چې یو څه دا منظور کې دا مسله ده موږ ته چنچنې وایو اما شومې نه ورکه چنچنې موږ چنچنې په چنچنې باندې په شناون کې باندې سړې طرف ماشوم دوکه کولی شي خدای په چنچنې باندې دوکې دریم شرط ته سوري کو نه دریم ته سوري کو غایبانه جنازه مونږ در څلور امامانو په نس نشتا هر چې دغه یو حدیث ته نجاشي دا ولیکل نجاشي څوک بادشاہ د حبشې انګریزي کې ورته نیګس وایي NEGUS ناغه حدیث کې تعویل داده ذکر لفظ صلات راځي څه شي صلات نو صلات دو معنی یو منز ابل دعا یو منز او بل دعا لہذا یو معنی خدا غیر چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صلی الله علی النجاشی نجاشی لپاره دعا وکړه څه وکړه نجاشی لپاره د مغفرت دعا وکړه دا موږ هم کوو سو کوئی کندار کې پلانې مرده موږ دعا وکړو چې الله تعالی مغفرت نصیب پیغمبر علیہ السلام دغه صحیح او کبل فرض دا ولیکا چې دا غي صلات معنا د جنازه کو دا غي صلات معنا ده چې پیغمبر علیہ السلام جنازه کو په چا باندې په نجاشی باندې نو دا غي دوه تعویل دي یو دا چې دا د پیغمبر ایکسپشنل کیس دی دا څه دی دا ایکسپشنل کیس دی بل چاته نه اپلای کیږي نمبر 1 او نمبر 2 چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د نجاشی ډډ باډي ښکارا کړی شو او حضور علیه السلام په جنازه کوله حضور علیه الصلاۃ والسلام د نجاشی ډډ باډي قتل جنازه په وکړه دا عادت پیغمبر نو صلی الله علیه وسلم کني به خبرونه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جنازي کوله ته خبرونه شو کول ها چې مشن تل د فلاني ځای ته التذ وکسان شهیدان شو پیغمبر علیه السلام به جنازه چرته سترا سره وای نشته خبره ده کړه بل خبره څلورمه کې پنځمه څلورمه ها څلورمه خبره چې جنازه بنیادی طور حق د وارث دی حق د چاره د وارث دی یعنی زوی دی فار ایگزامپل څنګه وارث څوک دی زوی دی داغه په نیابت باندې مولوی صاحب جنازه کوي داغه په نیابت باندې ځکه مولوی صاحب هغه داغه حیثیت دی د دینی والی مولوی صاحب حیثیت سره د دینی والی نو که بادشاہ یا حکمران مذهبي سړی کو داغه حق ته جنازه وکړي صحیح مشر مولا صاحب څنګه موجود وي ها نو به جنازه چا حق وای نو مشر مولا صاحب کنه والیو کنه صحیح چې مشر مولا صاحب څنګه موجود وي نو عالم سړی صحیح نو بیا بل چا حق نو جنازه کړي ها داغه په اجازه باندې بل چا کوي شو یعنی مشر مولا صاحب موجود دی کې د اختر د مانزه اماماتو د بل چا حق نو ارچا استحقاق د مشر مولا صاحب نوم نه صحیح څنګه چې والیو صحیح شو اوس خو زموږ د زمانه حکمرانان بي دین دي که مسلمانان دي وایي چې جنازه ورځي او داس نور دي ای پیږي نه راځي
صحیح ماته یو د پاکستان یو زمونږ د منطقه ده پیښور منطقه د دې گورنر نوم نه خپل بده خبره ده ناغه ماته وی قاضي صاحب ما ها ډېر عجیب جاندار سره وفات شو خدای وبخي بلکې خیر کړی مړ کړی شو نو بس بات وې ماته قاضي صاحب ما ها ویرا مونږ پلاران مالدار پیسې ورسره ما خانو بیا نو بس د ابتدا نه د انګريزانو په سکولو کې کینو نو الته مونږه فرنګي توپ ذکرې سمو ذکرې فرنګي توپ ته مونږ دین نه ذکرې دا خو چلو صاحب یو موږ به راته خو نو به جنازه مونږه ته نه ذکرې صحیح نو ما ورته مهنت ته چې دا گورنر وین خو جنازه بری کولې اخبار کې براتل چې گورنر صاحب دغه ولار دی او فوټو به راغستنه ته په کې ولار دی نو تا به جنازه کولې بیمار جنازه راتله اوس مې ذکرې نو ما چې گورنر وی جنازه کولې وی قسم دې کوي په دې چې جنازه څنګه کوي په سلور ورته ګرونو کې به الله مسوړ دی هغه منافق نه نو بس حقیقت وي وی بیا اوس به مناسب ته چې خدای ته وګورم چې جنازه خو ډېر رب خبره ده نو زه له جنازه ور دینه نو جنازه به لټکای څنګه صحیح شو نو دا ته ولیکا چې کپای موږ د جنازه کې مثلا زوی د مړی ځکه زوی اولین وارث ته کنه نو که ځامن نه نو بیا دا غینه پس روره وارث ته صحیح یا که ځامن نه نو بیا د مړی پلار داغه وارث ته چې کوم وارث ته اولین وارث دا لفظ وی کوم وارث اولین وارث نو که اولین وارث په موږ د جنازې کې شامل شو نو بیا دویمه جنازه دا ناجایز ده یا دویمه جنازه دا ناجایز ده که ضرورت پوره شو سو شو دا ولیکه کنه ما ته وګوره حال ته لیکه جنازه چې څوک ته پلار جنازه کې شامل بس دویمه جنازه بیان کیږي ناروا ده دغه ټولي کا اوس پوه شو په ځکه ضرورت نه ثابت شو جنازه په موجودیت کې جنازه موجوده او زوی موجوده او کنه دا وایي کنه ته مثلا چې زوی په جنازه کې شریک شو یعنی جنازه مونږ یو بس جنازه لړ ختم شو اوس کال ته نور ځامنی بس دا وایي جنازه مله نه بس دا یو موجوده دوکړه دا ولي البته که جنازه اجنبیانو کړی دا او اولین وارث نه ده شریک شوی په جنازه کې یعنی جنازه نور خلکو کړی دا یو رشتہ دار هم کړی دا اولین وارث هغه نو موجود هغه نو موجود نو بیا هغه ته حق ته جنازه وکړي دویم هغه ته حق شته چې بیا څوک دویمه جنازه وکړي ضرورت نشته نه اوس دغه جنازه د مونږ هغه د حق څخه بناوه چې هغه به دي مړی به حاضر او مړه خو خود ته بغیر د مړي د جنازه نشته یعنی مثلا سړی نن تمر سره د موږ جنازه وکړه خو وارث یې څوک نشته په امریکا کې او مړ لاړ افغانستان ته اوس ځامن یې تللی نو یې حق ته جنازه وکړي که بدن که باډي سولې نه کړي که باډي سولې دغه شرایط په ټول مد نظر ساتي صحیح شو خبره بل مسله چې اوس دا جنازه مونږ پنځمه خبره ده دا مونږ دی لہذا ټول شرایط ولاغه د کوم څه د مانزه لپاره نمبر اول بدن پاک دیو جو دس کو ورته نمبر دویم ځای پاک په ګنده ځای باندې نکېږي نمبر دریم کپڑے پاکي ड्रेस نو پلي تو کپڑوں باندې لکه چې موږ نه کیږي دا مسله دی ولیکه بل مسله چې جنازه بغیر د ضرورت نه په مسجد کې دم نکول مکروه دي په نزد امام سے اوس موږ بعض اوقات د چا جنازه وي دلته راوړي موږ پارکینګ لاټ ته اوسو یا پارکینګ لاټ ته دا پارکینګ لاټ البته اوس که باران وي یا ځای نه یا قول there's something else دا امام سے مذهب به باقی امامانو په باندې جایز ده انا خو باري کنه مړ کو باري شي کنه اور جمعه نه باري هذا مسجد محراب نه باري خلق دنه کو بس ډېر باډي مسجد تراړل مکروه دی وجه خو ولا باري شه یعنی هغه د ګارډن رو امام ارته چې خو حنفي لیکه نو خو دی وجه ورته شي د مړي ځای د محراب نه
نغه ځای ورته کولاو کنه دروازه ورته ها او تعویل ورجو کړی بس پرې څه خبره مطلب خبره الله نو بل مسله دغه کوم شی ریکارډ کیږي نو چا په خبره کول خبره نه د چا نوم شو واخلې بیا خبره کول خبره نه مینس خصوصا په درس کې ها انا هذا سره سپکم ښکاري کنه هغه شخصي مجلس کې ناس نه ګور ډیسکس کوو څنګه دا په قضیه امام څخه نظر باندې د امام صاحب نظر باندې باقي مو په باندې جائز ده بهتر نه ده خو جائز ده امام رحمۃ اللہ علیہ فرمایي بغیر د عذر جائز نه ده بغیر د عذر جائز نه ده نو عذر دا لکه باران وي نو بارس خلک نشي درنه به خود جمعه تر وړي یا دا ځای چلتا حکومت اجازه تر کوي چې بار ډیډ باډي کې د جنازو کې نو بیا بس کې مجبوری ده بل مسله چونکه ډیډ باډي مخ کې پرته ده لہذا تشبیه راځي د بت پرست سره تشبیه راځي د بت پرست سره نو اگر چې ملت جنازې دغه منځ خو شریعت اسلامی رکوع ته ډراپ کړه سجده ته ډراپ کړه قاعده ته ډراپ کړه چې تشبیه راشي صحیح شو نو بس ولاړ ولاړ من کار ختم د جنازې مستنګ ختم کو بس ولاړ ولاړ ختم چې دا تشبیه راشي یعنی الله تعالی په شرک باندې دومره بد ملي چې وای دغه منځ خو چې ډډ باډي مرګه پرتره لہذا ټیټي ایمنه سجده به نه کوي صحیح ولاړ ولاړ کار خلاص کړ نظر ته یو بل مسله ملکه سیف الله خان پوره مفتی شنو صحیح چې د منځو مختلف فارمز دي یعنی مختلف یعنی حالات دي څه شي مختلف حالات دي په وګور سیف الله خان اول ما تا ګوره کنه اول مونږه مانځه کې ودرېږو بیا دغه نه پس رکوع کو بیا دغه نه بعد سجده وکړو بیا دغه نه پس کین نه دا ډول کې هر چې ولاړه ده یا ناسته ده هر چې ولاړه ده یا ناسته ده نو دا دواړه حالات مانځه پورې خاص نه دي اصل خلک دا استاد ناس نه حالانکه موږ موږ نه کوو خو ناس کوو کنه ناس یو یا ولاړه دا مانځه پورې خاص ده اصل موږ ولاړو کار کټول نه ولاړ نظر امر ته په کار کې ولاړ نه نو پته ولګی چې دا ولاړه دا مانځه پورې خاص نه ده او ناس هم مانځه پورې خاص نه ده خو هر چې رکوع او سجده ده نو دا مانځه پورې خاص ده ځکه رکوع سجده خو زوی د مانځه بل ځای نه کیږي دا مانځه پورې خاص ده لہذا دغه دواړه کارونه کول د بل چا په وړاندې ناروا دي حرام دي شرک دی حرام دي او شرک دی هر چې ولاړ در چا په احترام کې دیکھو ګوره چپلار ته ودرېږي احترام کې یا استاد ته ودرېږي احترام کې یا مشر ته ودرېږي احترام کې څوک به اعتراض نشي کولای چې دا شرک ځکه چې دا ولاړ کیفیت دا منځ پورې خاص نه دی دا خبره ده ګراله یا مثلا د پلار وړاندې دغه فناسته احترام وکړه ته استاد مخکې دغه فناسته احترام وکړه د مشر مخکې دغه فناسته احترام لپاره چونکه ناس دا مانځه پورې خاص نه ده لہذا دغه احترام ورکول دې ته څوک شرک نشي ویلې خو اس کپلار دی او کو استاد دی او کو رئیس جمهور دی اکار کو بلانه ایک داسې دی وکړي وایا دا څه دی دا شرک دی ایمان دې ختمي دا څه دی شرک دی ایمان تجدید بکې یا که سجده ورته وکړه شرک دی ایمان تجدید بکې انګه هم نه کوي یو موږ داسې د سلطان راکې خبر نہیں کرا لو ساہوان سے سوچ سدی اور رکوع ساہو گئے نہ سجدہ نہ کرنا تعظیم کو یا رکوع نہ دم رکوع خاص کیفیت ہے رکوع دیکھو دیکھتے ہوئے رکوع ایک ادا کو دا شرک ہے صحیح کہ کیا کریں دا تعظیم دے کر سکتے لغت شرک ما کر سکتے دولی کے جبے خطا نشي يلا شو ده خير اسم غير مسلم يجي سو سكر
نو دا څو مسلې ته نن سیف الله خان ذکر ګوره کنن دې سبق قضا کړی شیر مخلا کوي دی وین مسجد کې مان دا ګره هفته نو مستری دا اوس په 9 بجې سړی ځکه شیطان در باندې مسلط شي ورسې کو ته کوتره اکشن ګورو ما ولا تزور ولا قوت الا بالله تعالی ورفع غابوي اپورته کل مور پلار پلالن غرشه عرشتا وخروا له سجدا اپره وتلدتا سجده کوونکی ما تاسو ته دا سجده تعظیمی هغه وخت جائز و وقال یا بتیوه د او پلار زما هاذا تعبیر رویا دا تعبیر د خوب زما ده ځکه خوب کې سلی دی انی رأیت 11 کوكبا د دې ریفرنس لپاره آیت نمبر ولیکم آیت نمبر 3 تلاسه آیت نمبر 3 تا اذ قال یوسف لابیه پیدا مکو یا کہا چوئے یوسف علیہ السلام پلار پلتا یا بتے ہوئے پلار زما انی رأیتو ما قتل دے 11 کوكبا یول استوری والشمس انور والقمر اسپوجمائی رأیتهم لی ساجدین لدلی میری دا چما تے سجدہ کولا دا میں خوب قتل دے نو چوز دلت دائی وقت سجدہ اکڑا لہذا تا دا جی آغا خوب دے چکم ما مخی قتل دا سشے دے دا غیر خوب معنا دا وقال یا بتے وے دو پلان زما هذا تعویل رویا وے دا مانا دا خوب زما دا دا خوب کم ځای ذکر دے آیت نمبر 3 کی من قبل مخکر دے قد جعلها رب حقا تاکید سر گردوئے دے اللہ تعالی دا خوب زما ثابت وقد احسن بی اللہ تعالی ما سر احسان کر دے زخر جنید کزے رائستلے ما من السجن تجیلنا نپلار ورتے خواہ تجیل توم تلوی یو بابا دا بل سٹوری دا جیل توم تلو ما سا ٹیررزم نو کرے اسی بلیم شاہوں سمیکڑی نو غلطی میں اس جرم میں نو کرے وقد احسن بے اذ اخرجنی من السجن خودے خوگورا یعنی دا جرم قدیمی ہم کرے صحیح او چې الزام در باندې ولګي سپر پاور او لوی قوت نو بیا د راستل ډیر مشکل دي راوتل زری نو په دغه قوم لوی قوت بادشاہ به الزام لګولو چا په لګولو ها وقد احسن بي ذخرجني من السجن تراستلم سدجلنا وجابكم من البدو اتاسرا واستي من البدو د صحرانا نو بدو معنا ځکه دوی په وړو کې کلی کې اوسېدل څنګه اوسېدل وړو کې کلی کې او دا شهر ترال من بعد ان نزغ الشیطان پس دے چې شیطان فساد چولے و بینی و بین اخوتی زما و زما درونو میسکے ان رب تاکید سرا رب زما ادا خور یوسف علیہ السلام ډیر هوښیار سره و ډیر هوښیار اوس دا هیستوري ذکر کولا خو په داسې انداز ذکر کړه چې ونه ملامت نشي چیرونه ملامت نشي وی شیطان زما او د ما درونو میسکے دانه وځولې و حالانکه دا د ما رونه دي دا د ما رونه دي صحیح ناګر چې ایو ضمیر ملامت کول چې موږ سړی تو کار کړی نه دی او دا رول موسم دی یعنی احترام والا سړی دی چې زمونږه بد د بد نه وي شیطان ته نسبت وکړه چاته وکړه ان ربی تاکہ سر رب زما لطیف مہربانی کون کے دے لما یشاء پاہ طریقہ چ دے غواڑی انہو هو العلیم دا اللہ تعالی علم والدے الحکیم حکمت والدے یوسف علیہ السلام پر خپل انداز ذکر کی دا سمرم ہسٹری تیرا شوا لیکن خدای سے حکمت دے لیکن خدای سے حکمت دے رب قد آتیتنی من الملک حکمت مانا دا تولی کا چې حکمت هغه مثبت فائدہ ده حکمت څه شي ده هغه مثبت او پازیټیو فائدہ ده چې انسان ته معلومه نه بظاهر په یو منفي کار کې کار سي منفي د خوښ نه منفي معنا چې د لپاره قابل نفرت وي کار نو دغه مثبت فائدہ معلومه نه خو الله ته معلومه ده
اور دې لپاره عقیده دا ده دغه توري کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي سي فلاخانه او نه سره امر چې الخير فيما وقع، الخير فيما وقع، خیر په هغه شی کې دی چې کوم شی واقع شو. همیشه عقیده دا ساته چې خیر په دې کې دی چې کوم شی واقع شو. لکه دا ته مثال درکړم چې فلاخانه ما په دا نارت کیرولینا نه دوه درې کاله مخکې یو جهاد وشت شو، یو جهاد وشت نو پریوت نو خلک ټول مړ شو او یو بزنسمن هغه پاتې شو. صحیح، هغه یو 15 منټه کې سور لیټ شو نو هغه پاتې شو او هغه نه ډېر ډیسارټډ او چې جهاد وګورځید اوس بظاهر خدای لپاره دغه منفي روخ چې جهاد مسکو سيو کو فلایټ مسکو خو د نتیجې په اعتبار باندې هغه لپاره مثبت چې منفي شو، مثبت شو. نه دي ته وای الخير فيما وقع چې خیر په هغه شی کې دی چې کوم شی واقع شي. شمشه نو کدا دې عقیده جوړ کړه نو اچره به ډیسارټډ کېږي نه، چې دا عقیده جوړ کړه نه به ډیسارټډ کېږي نه به چېرې پراوډ کېږي. چې کوم شی دې فایند کو نو هغه به پراوډ کېږي نه چې خو بس خدای فیصله وکړي دغه زما څه کمال دی. صحیح څه پلاخم یعنی همیشه بیا بریتانو لاس نه وي دا زما خپل کمال دی، دا دومره پیسې چې پیدا کړې دا موږ ولکستانه ډېر لوی با کمال خلک دي دنیا کې موجود دي، غریبانو ته ډوډۍ نشته خوراک کښته ورسره. ها زمون په علاقه کې یو سړی و او داسې عجیب شکل الله دې معفو کړي چا شکل ته د کتو کته نه او د پیسو یې حساب کتاب نو داسې غټ بزنس مې روان. صحیح، نو چونکه عام سره والا کې د ختم نه ورته د تماکو د ټوبیکو نه د ټوبیکو کاروبار وکړو. صحیح، نو بیا چې موټر کې ناس نو داسې بناسته. صحیح، بازار باندې روانو داسې دوه کسان مو سره خوا دې خوا نو زمونږ یو ترکه د رشتہ کې اکامو کې انا اکامو نو ډایرکټ د پلان مچ ته کزو. صحیح، اډر زور اور سره نو تاسو پته نشته پیژنې کنه پیژنې دا مخ باندې ساس کیږي کورکوري چیچک نه سمال پاک دسما مونږ داسې بنده تپنا وایو سمال پاک وایي ها سمال پاک والا نه انا مونږ دا سره کې سمال پاک ته ګرځوي ها مګر نو مونږ دا تپنا وایو سوای نو راغم شکل داسه هغه مو یاد کړو هغه څه وته پا لونه د خدای په ځمکه په سړی توپ کړل. صحیح، تا یې خپل مخ ته چرته عینه کې غفلې. صحیح، یې زما مخ ته وګوره څومره خپل دی لکه د نور په شان پړکېږم خو چې خدای فیصله نه کړې ما د پاره د پیسو تاره پاره کړې. صحیح، نو څه سړی دغه عقیده برابر شي نو بس بیا سړی نه پراوډ کیږي او نه په خپل غربت باندې خفه کیږي. په طرف ځای فیصله ده. سوره الحديد حديد څه شي سورہ حدید وشتمه پارا کې ده آیت نمبر ده 22 او 23 پیدا ہوگا ما صاب من مصیبت نرسیگی سیو مصیبت فی الارض پزمکا کی یعنی تاسو مال کی تاسو چې کوم مصیبت رسی پس کی په مال کی زمکا کی معنی مال کی بزنس کی جاب کی ولا فی انفسکم ان په بدن استادو کی الا فی کتاب المگردا په کتاب د الله کې لیکل دی من قبل ان نبراها مخکې د دینا چې مونږ دا ریلیز کړی دی د ریلیز نه ډیر مخکې مو دا شی لیکلو تا ته چې نن کوم تکلیف ورسېد ستا په مال کې یا ستا بدن کې long ago it was written by Allah subhanahu wa ta'ala او څومره مخکې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنه. الله تعالی د مخلوق تقدیرونه د اسمان زمکه د پیدایش نه 50,000 کال وړاندې لیکلي دي. تولیک الله تعالی د مخلوق تقدیر د اسمان زمکه پیدایش نه 50,000 کال وړاندې لیکلي دي. د مخلوق تقدیر د اسمان زمکه پیدا کولو نه 50,000 کال وړاندې لیکلي.
یو بل حدیث کې پیغمبر علیہ السلام فرمایي دوی مولیکه سیف الله خان دا بل حدیث مولیکه چې کوم مخلوق ټول را جمع شي په یو خبره چې تا ته خیر ورسي ټول دنیا اتفاق وکړو چې تا ته څوک خیر در ورسي دیتا ته هیڅ خیر نشي رسوله مگر صرف هغه چې کوم خدای فیصله کړی دی صرف دومره خیر در رسول شي چې څومره خدای یې صرف ذریعہ جوړ شو دا خیر فیصله کړی شو الله تعالی دا مخلوق چې راجمع شو د یې څه شو د یې سبب جوړ شو او که ټول مخلوق راجمع شي چې تا ته یو مصیبت در ورسي نو نشي رسوله تا ته یو مصیبت الا ما قد كتب الله لك مگر صرف دو عمره چې څومره الله تعالی لیکل دي دوی صرف ذریعہ جوړ شو دوی باعث جوړ شو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې جفت الاقلام او رفعت الاقلام وجفت الصحف الله تعالی سره لیکل دي اوس قلمونه پورته دي الله تعالی سره لیکل دي قلمونه څه شي دي پورته اوس الله تعالی نه لیکل نه کوي په تقدیر پاواله قلمونه پورته دي وجفت الصحف او پیجز هغه ډرای شي دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صبر تعبیر او رفعت الاقلام قلمونه پورته دي باندې وجفت الصحف او هر څه پیجز دي هغه څه شي دي او څه دي خبر ده کړه نو دغه عقیده کې سړي برابر شي بس تکلیف ختم شو نو دی وړاندې لاندې آیت تو ګوره سورہ حدید والا چې ما صاب من مصیبت نرسېږي سو مصیبت پزما کې والا فی انفسکم ان په بدنونو تاسو کې الا فی کتاب مگر تعالی په کتاب کې یعنی لیکل دی الله تعالی کلا من قبل ان نبرأها قبل ددینا چې مونږ ریلیز کو دا ان ذالک علی الله یسیر اوس په ځان کې خبر راځي دا معمولی شی نه خدای لیکلی خدای ته دام معلوم الله تعالی وایي ته ما باندې نظام په شان خیال کوم کوه ان ذالک علی الله یسیر تاکي سره دا خبر الله تعالی دا پاره آسان ده اوس خدای وایي دا خبر مې سره پاره درکو چې کله مصیبت د تورسه یا خیر را ورسېد دا الله تعالی ډېر په خالي کړو دا مې سره پاره خبر درکو ست عقیده جوړ شي چې تاسو شي څنګه عقیده لکه لا تاسو د دې د پاره چې تاسو خفن شئ اغلا ما فاتکم پاغه شی چې کوم مسکو پاغه شی چې کوم مسکو سیف الله خان وای او پرون حیات الته ډاون ټاون ته لاړو فوري تور ورته او شی ملاو شو وای وسته او within 5 minutes پای کې $2 پیدا کړه صحیح ما مسکو ما څوک نه الله تعالی وای دا فیصله مې د زکات ته وروله چې دا حیات لپاره دا خبره ما دا تقدیر کې لیکلې و کار لپاره نه د لیکلې ته ولې خفکیږي لکیلا تاسو والا ما فاتکم دا دې د پاره چې تاسو خپن شي پاره شي چې کوم مسکو ولا ما اسع ولا تفرحوا ادې د پاره چې متکبر نشي ولا ما بما آتاکم پاره شي چې کوم الله تاسو له درکړل دي نو سیف الله خان ته وې چې کتا دغه د 2000 روپو فرونه نفع مسکړه نو ستا تقدیر کې دغه وا لہذا ته خفکیږه ما سو ته په خفکه او حیات ته وي کتا پاین کړه نو تاسو سے بریتانو باندې لاس وو اده کې ستایس کمال نشته خو الله تعالی دا ډیسایډ کړی و ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الله تعالی بالکل نه خوښي هغه سره مختال چې په حرکاتو کې متکبر فخور یا خبرو کې متکبر دي قسمه تکبر وي څو قسمه تکبر یو په حرکاتو کې یو په الفاظو کې صحیح الفاظو کې بیا ما داسو کو نو خدای دې په مسله سړي تو خبرې کوي تاسو صحیح او بل سره تبوای کا اسمان دې ټینګ کړل نو یو ته مختال وای دې بل ته فخور وای خدای وای نه مختال وخت نه فخور وخت اما قیصر خلک کوشش نکوي کوشش ضروري خبره اوس بل قال رسول سوره بقره آیت نمبر بسم اللہ سورہ بقرہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 214। पेज 35 पैदा कर। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल पैदा कर। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल फरशवेता सुबान ले जंग। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल फरशवेता सुबान ले जंग। वो से कल दा आयत मंगवायो न खलक में कुरान दे जंग खबर कई सके हुए د جنگ خبرې کوي مونږ او په عینه د قرنګ الله تعالی چې فرشوي تاسو باندې مونږ فرشوي تاسو باندې مونږ اوس موږ ټول مونږونه کوو ها 40 غنټه مونږ څه کوو تاسو مونږونه کوو کله هغه څه ټایم دی دا هغه څه ریکوایرمنټس دي دا هغه څه شرایط دي د عینه د قرنګ جنگ لپاره ونکي صحیح خو مونږ چې دا خبرو کوي بس ګو او یقینا د جنگ خبره کوي د موږ خبره هم کوي خو موږ 40 غنټه څه کوو تاسو مونږونه کوو کله ټول مسلمانان کارونه کوي څه کوي نو موږ کله کوي چې کله ټایم راشي صحیح ها کله کله کوي او کله کله کوي صحیح او چې کوم کوي نو هغه خدای دې رحم وکړي زموږ په پاکستان کې اوس خوا کرنسي نشته چې موږ کله ماشومان هغه وخت کرنسي وا یوې ته پیسې وي اوس پیسې مې نشته آتا نه پیسې ختمي یوې ته پیسې وي بیا یو د 2 پیسو یو څه کبه ته ټکوي بیا د 4 پیسو یو واغې ته انا وي بیا د 8 پیسو یو واغې ته 2 نه وي صحیح بیا د 14 پیسو یو واغې ته 4 نه وي بیا د 200 پیسو یو څه واغې ته 8 وي دا ټول یاد دي نو هغه ټکا چې و ټکا هغه 2 پیسې وي صحیح نو چې کمزور شي بل کوم یادونه موږ ویلا په ټکا کیږي څه کیږي په ټکا نو دا ما کوم دا تر مې درته ته چې اصلي خبره کوي هغه ډېر زور اور سړیو دا بالکل د چا سترګې نه سولې ده نه په مسجد کې ناستو نو خلک راتلو مونږ کوو دا نه وخت او چې څوک منځم راشي په ځینې مازیګر نو بس زر چې نور را باندې ډوب نشي صحیح نو سره شپږ کسان یو خوا ګل خو لاړ مونږ کو زر صحیح دا غلا غوسه ورله هاي دې مونږونو ته وګوره نو دا اسمان ته وکتل وی خدای سره وی ذات دا مونږونو هم قبلې کني وی کړه ما په لاس کې دا خبره وي د دې ټول کلی مونږ په یو ټکا نه راځه کتب علیکم القتال فرشویتا سبان جنگ وهو کرہ لکم نو ما تاسو ویلی ریکوائرمنٹ سے میں تاسو ویلی چلے دی ځان له کنډیشنز دي ځان له کنډیشنز دي او سلور کنډیشنز میں تاسو ویلی بنیادی قرآن رڼا کې نمبر 1 تیوري کې څه په لخانه دا خبره ډېر سنسټیو نه ده ځکه بار ریکارډ ها نمبر 1 چې چا در باندې جنگ امپوز کو نو به وسکه جنگ بغیر نو کني کې همړای دي نمبر 2 چې چا مسلمانان د خپل وطن نه بے دخل کړل نو څه وکړي در ایډیو رائټ څه کنه ټو ریکیپچر اټ نمبر 3 چې چا ستاسو سټیټ خلاف کانسپیریسی شروع کړه نو بیا وسکه کانسپیریسی ته بغیر ناشته او سټیټ ختمه او نمبر 4 چې چا مسلمانان د دین په اساس باندې ټارچر کړل د څه په اساس د دین په اساس او فرقید نو بس بیا خو انا اوایډبل نه څلور شو شرایط شو څلور نو دې څلورونه کامن کاز سلور واړو فقها راځي چې په دې سلور واړو کې کامن کاز څه دی دوړي کا چې کامن کاز د جنگ څه دی دفع د ظلم ده څه شه ده دفع د ظلم ده چې اسلام کله وایي چې جنگ ان اوایډبل دی شکر د ظلم دی ځکه اسلام د امن مذهب دی نه ظلم قبلې نه ظلم خوخی چا لپاره نه ظلم قبلې نه ظلم خوخی
کتب علیکم القتال فرشوی تاسو باندې جنگ او کرہ لکم حالانکہ دا نا خوخر تاستا طبعی اعتبار سرا طبیعت جنگ خو خی انسانی طبیعت خو جنگ نہ خو خی خلق سوئی چې امن پکار دی چې جنگ پکار دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی وجوی چې لا تتمنوا لقاء العدو پیغمبر علیہ السلام کوئی کنه دا ارزو مکوا چې خدای خو دشمن سره یو ځل مخامخ کې چې پته ولګي پیغمبر علیہ السلام وایي دا څه کوم عقل ته دی لا تتمنوا لقاء العدو کلام دا ارزو مکوا چې دشمن سره مخامخ کېدل غواړم وصلوا الله العافیه خداینا امن سلامتی غواړه دا ولي کتب لخانه دا حدیث نه بیا هم دي کنه دا اعتراض په دنیا کې ختمي نه راغله همیشه کې ته دا خبره بیا چې دا یاد شي چې حضور اسلام فرمایي چې لا تتمنوا لقاء العدو د دشمن لقاء یعنی جنگ کې میدان جنگ کې مخ کېدل دا کرم خدای نه مغواړه وصلوا الله العافیه الله تعالی نه امن سلامتی غواړه څه غواړه امن سلامتی غواړه ولكن اذا لقيتم البته که پیښه شو موږ پښتو کې به د پیښې نه تېښته نه کیږي تاسو وطن کې دا بل مسله شته ها د پیښې تېښته نه کیږي پیغمبر علیه السلام وایي ولکن اذا لقيتم حکم مخ شوي نو فثبتوا واذكروا الله بس بیا د استقامت مظاهره وکاو تکبیر وایي بس بیا د پیښې نه تېښته نه کیږي پیغمبر علیه السلام څومره قیمتي خبرې کوي هغه جرم دی فثبتوا ثبوت معنا چې سټیبل مخامخ شه نو اسلام دې آیت وګوره چې کتب علیکم القتال فرشوی تاسو باندې جنگ وکره لکم حالانکہ دا تاسو دپاره ناپسند او ناخوښ دی د طبیعت په اعتبار نو طبیعت اعتبار معنا دا چې هر انډیویډوال طبیعي اعتبار سره هغه جنگ نه خوښي امن خوښي د دنیا کې د لوی هنګامې چې رواني د رسول وجه رواني د فساد د پاره نه رواني اسو چې جنگ هم کوي هغه هم وایي چې امن اسټابلیش شي اسو جنگ هم کوي صحیح ممکن نه دغه اپروچ په غلطي دغه اپروچ خداغه مقصد غلط نه دی مقصد دغه سره اوسه په یو غواړي چې مرګي دا کومه طریقه صحیح نه ده چې دا کومه طریقه ده دا په غلط روانه دې سره دغه نه اسټابلیش کیږي صحیح ده یعنی مقصد دا چې ایشو ایڈریس کا سوګه ایشو ایڈریس کا نو دنیا کې به امن راشي او که ایشو نه ایڈریس کې نو وسه به خلک به ریټالیشن کوي اخبار کې چې لیکلي وو دا صدر یادوي دوی اوس هغه بیان باندې کار کوي او د جنگ دوی واپس راځي د دې خبر اخبار کې ویلي کتب علیکم القتال کرہ لکم وعسان تکرهو شیئا ممکن لا چې تاسو به بد ګڼئ یو شی او خیر لکم حالانکه هغه بهتر وي تاسو دپاره نو په ظاهر به بد منئ او چې کله راشي مخې له چې کله دې په سر راشي نو خوښ خو دې چا نه در سړي خوښي چې دې په ګولای ولګم په بم دې ولګم زخمي دې شم څه شم کور مې تباشي مال مې تباشي بزنس مې تباشي بچی مې تباشي الله تعالی فرمایي چې کله پیښه شوه او ان اوایډبل شو نو طبیعت خو دې خنمني خو د نتیجې په اعتبار بخي څه په اعتبار بخي د نتیجې په اعتبار بخي کې بیا خو دې عزت ته پاتې کیږي بیا خو دې څه نه کیږي عزت نه پاتې کیږي درپېښه ته نشته بس بیا خو عزت مسله ده چې واسان تکرهو شیئا وخیر لکم وعسى ان تحبوا شيئا ادیر کرتے تاسو به خوښوي یو شی به خوښوي یو شی به مو خوش به چې مثلا روس والا راغی دی چې سرندر شو ورته سړی ځان مړاو کې سبا کوي سبا نو الله تعالی خوشو مداوي چې بل څه سرندر شوی ته بس ټیک د وډا وډا وکړو وخت خو الله تعالی فرمایي وهو شر لكم وهو د نتیجې په اعتبار د غستا خوښه دا بل دومره ګن فساد براوړي چې بیا بزان مړي یا به سویساید کې یا به څه کې بیا بزان مړي بیا به خودکشي کې ولې ځکه هغه روسيان هغه په عزتونو باندې حمله کوي خبر دین کېدل وعسان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم الله تعالی پویږي پانجام کارو په نتیجه باندې وانتم لا تعلمون او تاسو نه پویږئ نو پته ولګیدا چې هر هغه شی بخي چې الله ورته خوي او هر هغه شی بناکاري چې الله ورته ناکاروي بس داولیکا والله يعلم وانتم لا تعلمون معنا دا رسنه رمضان سره امر داولیکا
چې هر هغه شی خده چې خدای او پیغمبر ورته خوي او هر هغه شی ناکاره دی چې خدای پیغمبر ورته ناکاره وي ځکه نتیجه سره خدای ته معلومه ده انسان ته نه معلومه. سیف الله خان امام به جوړ سکنه جوړي زموږ ګوره کله پښتنو خدای ایمان جوړ کړ نو بس بیٹرو دنیا کې خیر راځي. دا دنیا ګډوډ زمونږ د وجه ده. مثال احمد صحیح ده کنه؟ ها پښتانه که صحیح شو زمونږ شیخ صاحب وایي که مونږ پښتانه سړي دامن شو خدای به ټوله دنیا سړي دامن شي. ځکه چې علامه ډېره خبره کړې کنه چې اس فتا دې او فتا دې آسیا اس کشا دې او کشا دې آسیا. صحیح ویلے سے آسیا یک پے کرے آب و گلس ملت افغان درا پہ کر دلس اس فتا دے او فتا دے آسیا اس کشا دے او کشا دے آسیا. نو واپس بل سبق طرح سے انہو هو الغلیم تاکہ سرطا اللہ تعالی علم دے الحکیم و حکمت والا دے. نو یوسف علیہ السلام پا دی یو لفظ حکیم باندے ټول خبره حل کړه چې اوس زما سره درونو دشمنی بیا د تانه زما غوستل بیا سارا ته راوستل بیا کوی ته غورځول بیا تاله خمیس راوړل که دا ټول کاته نه کېدی زه مصر ته چتر اتم د مصر حکمران نه څه جوړېده. صحیح بس په یو لفظ کې دا ټول چې څور خلاص کړه چې دې کې د خدای حکمت و دې کې څه شو دې کې د خدای حکمت و. صحیح اوس روس راغی د موږ په وطن باندې زمونږ د پښتنو وطن باندې روس حمله وکړه. اوس که روس نه راته ها مونږ چې المان ته امریکا ته برتانی ته راوستو تاسو نه خدای حکمت ته کې مونږ په بل انداز اخلو. انه هو العلیم الحکیم دغه الله تعالی علم ګور په دې خبره باندې بس دغه عقیده چې دا حدیث زموږ چې الخير فيما وقع چې څه شی او بس وای خیر په دې کې ده بظاهر باغ شر وي تا ته تکلیف راته زخمی شي وي مال به تباہ شي الله تعالی فرمایي عقیده را ساته چې د دې په اعتبار خیر په دې کې ده. صحیح او سیروس راغی په افغانستان باندې خیر او شر خالص عذاب وسړي خیر او شر خالص عذاب څومره قرباني مونږ ورکړه پښتنو کو سونه بلکونو خلق مو شهیدان کړ بلکونو خلق مو ډیسایبل کړ سکلو فلا خو د روس راتل یا زمونږ د پاره دی خیر باعث یعنی انډیویډوالي یا خاندانی اعتبار سره چې مونږ مغرب ته راورسېدو چې ځان لمسو 200 روپۍ پیدا کړ سموکړه مغرب ته راورسېدو 200 بچو مو چرته تعلیم معلومه سم مغربي ټیکنالوژي دا دریم حکمت په دنیا کفر کې مو د مسجدونو جوړ دنیا کفر کوم څوکړه د مسجدونو جوړ کړل چرته د 200 غیر مسلمو ته زمون په حواله باندې د دین پیغام ورسېده او هغه جهنم نه بچو. خبره ده انکرار نو دې کې د خدای له حق او البته اوس دغه نعمت شکرګزاري ده چې انت زمونږه کوم مرګري فاتې دي چې خپل نشته چې لاس نشته. صحیح دا موږ د تلاخیو دا دغه دی وځي که څنګه سره احمد اي قربانای ورکول بدل دې مولا زایراک اي قربانای ورکول دې له زایراک. صحیح ده آیات کنا مداري موږ باندې حق ته نشته. صحیح ده ها هذا تطبيق بعد الموجود سريبي فغضنا ما تشكالين في رجل وغنم ثلاثة سريبي وشهم كندا زي ورث النسبة هذه بعد ذلك ناس ده كيتشي وده يندار ويجمون وشان خطي كاستعار لأخوله بوكي قصيدو راولي فرداته يبت مزياد اوس هغه سره د خدای دومره زیات خوښ دی چې زاو تای دوره خوښ نه یو چې غریب په دې حالت کې چې نیم نشته او بیا هم لګیا دی خپل کسب کوي خو بات په دې پای کسب بیا د هغه ضرورت پوره کیږي یا باندې پوره کیږي نو زما ذمہ داری ده. رب قد آتیتنی او زما ربا قد آتیتنی من الملک تارا کړی د ما ته بادشاہي د یوسف علیہ السلام وایي
جو زمارا بتا را کرے دما تا بادشاہی و علمتنی اما تر تعلیم را کرے من تاویل احادیث د خبر د پوہے ما تر تعلیم را کرے دس د خبر د پوہے پوہان د رازو کرے فاطر السماوات او پیدا کون کے د اسمانونو د زمکی انت ولی فی الدنیا تزما پروٹیکٹر او زما ہیلپر په دنیا او آخرت کی توفنی مسلمن وفات کے ما پدے حالت کی مسلمان والحقنی بالصالحین ایوزای کے ما بالصالحین نیکانو خلق سرا یوسف علیہ السلام خدای دنیا کی دل سره لوی احسان کړل دنیوي اعتبار سره بادشاہی دې را کړل علمی اعتبار سره مال دې خبرو باندې په هر کړه د بیوقوف نه ها بیوقوف جاهل نه په خبره پوهیږم دا ستاسو مهرباني ده صحیح هو الله چې لکه دا دې کړي د آخرت او بهتر کې مرګ را باندې د اسلام په حالت راواله مرګ را باندې د اسلام په حالت او آخرت کې منه کان سره مرګ لري یعنی دا نیکان د خدای دغه قوت چې د خدای پیغمبر او خدای باندې کار سره یو ځای خدای سوچي ما نیکانو سره یو ځای کې مرګ را باندې راواله حالت د اسلام کې سوره آل عمران سورہ بقرہ پیدا مکو آیت نمبر یوصل دیرش وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ أَمَخْنَگَرْ زَيْدَ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ مَگَرْ آسُوک صَفِيَ نَفْسَ چچانا زان ہر شوی چچانا زان ہر شوی a guy who never thought about himself he will turn away from the millah of Ibrahim صحیح نو مانا لمن شیخ صاحب په دویم الفاظو کې معنا دارا چې د ملت د ابراهیم نه مخ نه ګرځي مګر د خرج یې صحیح چانه ځان روښوي سوکي د خرج یې ولقد استفیدناه فی الدنیا اتاک اکبر مونږ ابراهیم منتخب کړو په دنیا کې د پیغمبرای لپاره وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ أَتَى بِآخِرَةٍ لَمِنَ الصَّالِحِينَ يَقِينًا دَنِكَانُ سَخَدَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ يَا كَعَا چوید تربد اسلم خدای تا سرندر شاه قال اوید اسلمت لرب العالمین وید سرندر شاه رب العالمین تا ووصى بها ابراهیم بنیه وصیت کړو د دې خبر ابراهیم زامنو خپلوتا و یعقوب علیہ السلام زامنو خپلوتا څه وکړه ویا بنی او زما زامنو ان الله اصطفى لكم الدين تاکي سره الله تعالی ورکړې تاسو د پاره اسلام دین فلا تموتن پس ممړې گئی تاسو الا وانتم مسلمون مگر بدے حالت کی کہ مسلمانان یہی مرگ دربانے دے اسلام حالت کی راشی ابراہیم و یعقوب دا وفات وقت کے خپل اولاد تو وصیت کو چٹرائی کوئی چھ مرگ دربانے راضی سے کم کیفیت دیوی دے اسلام کیفیت دیوی سورہ آل عمران ورپسی سورت نے آیت نمبر 102 یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو اتقوا اللہ ویرے گئے اللہ تعالیٰ نا حق تقاتے لکا سنچی اللہ نا دیر حق دے خدای نا ویرے گئی سنگتے ویرے گئی لکا سنچی خدای نا دیر دو حق دے وز دا خدای عظمت سورہ دے سحدود مونتا معلوم دا خدای لوال سورہ دے حیاتا مونتا سحدود معلوم دی نو یرہ دے سورہ پکار دا بید بلا حدود وَلَا تَمُوتُنَّ اممڑے گئے الا وانتم مسلمون مگر پدے حالت کی چھ مسلمانان یہ ممڑے گئی مگر پدے حالت کی چھ مسلمانان یہ نو مرگ پہ حالت دے اسلام کے دا مطلوب دے اللہ تعالیٰ دا مرگ پہ حالت دے اسلام کے دا مطلوب دا اللہ تعالیٰ دے مونہ اللہ تعالیٰ غواری چھ تاسو مڑے گئی نو دے اسلام پہ حالت کے مڑ شئی وہ دے اسلام پہ حالت کے معنی دالا چھ چاہتا دا مرگ حالت معلوم لگے وقت معلوم دے جاتا سفرہ خانہ کیا معلوم دے وقت لہذا 24 hours he must try to be informed of Islam and to be a good Muslim because he doesn't know what time he is going to face his death and that's what Allah subhanahu wa ta'ala says وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا سنة تلاوته وعنا الليل وعنا النهار
फल्लाहु खैरुल हाफिज़ा व अरहमुर राहिमीन। महबूब